دا حدیث سره چې زکم بیانوما دا یو کتاب دی دا حدیثو کنز العمال پنوم باندې په هغه کې دا حدیث مبارک دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمای ګوره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې هغه انسان چې د بلوغت نفس د عبادت شروع کا بلا ناغا چې په هغه کې بد څه گیپ نی چې دا یې پرې خو دا دا یې وک دا قضا شو عذر خیر دی عذر په بنیاد باندې او شی پاتې شي اخر دی بلا عذر به عبادت کې سناغا او چټي نه کړي ځوان انسان عبادت شروع کا د الله جل جلاله عبادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د دغه انسان فضیلت اللہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ما ہوتا تھا چې د دغه انسان فضیلت د الله په نیز باندې د هغه انسان نه چې کوم انسان په ځوانۍ کې د الله عبادت نی کړای او په بډاپا او بډاوالی کې یو انسان د الله جل جلاله عبادت شروع کړای په دغه انسان باندې د هغه انسان چې ابتدا نه د الله عبادت شروع کړای دومره فضیلت یې کا فضل المرسلین علی سائر الناس نبی علیہ السلام فرمائی لگا د رسولانو فضیلت په عام خلقو باندې دیو رسول فضیلت زما او پتا باندې څومره دی بلکې زما استا خو ډیر رستو کور او پاتې کور خطاکار سیاکار ګناګاران یو الله متعفو کا رسولانو فضیلت په انبیاء دی انبیاء فضیلت په صحابه دی صحابه بیا د ټوله دنیا اولیاء چراجم شي علما راجم شي اتقیا ازکیا نیکان صالحان راجم شي فقها مفسرین محدثین راجم شي په صحابو کې مونږ ته ټول غټه مرتبه والا دي خو په صحابو کې چې کوم کم مرتبه والا صحابي دی دا ټول خلق د هغه صحابي د خپل خاور تم نشي رسیدای یو نه یادوما د ټول امت غرا جمع شي ولی چې کوم یو نگاه او یو نظر صحابی مبارک پر رسول الله باندې په حالت د ایمان کې غرزیدل لري او دا خوش قسمتی او د ملاو دا دغه یو نظر نگاه قیمت دومره لري چې د ټوله دنیا اولیاء چراده مکړي دغه صحابي د خپل خاورې تم نشي رسیدي نو بیا دغه ځوان سړی چې په ځوانۍ کې عبادت شروع کا د فضیلت دومره لري په هغه کسانو بندگانو باندې چې هغه په ځوانۍ کې عبادت نی کړای په بډاتوب کې عبادت شروع کړای په هغه کسانو باندې دغه کسانو دومره فضیلت دی لگا فضیلت د مرسلینو فضیلت د رسولانو علی سائر الناس په عام ټول خلق باندې چې الله څومره ور کړای دی دا ډیر لوی خبره ده چې زما او دستا په ځوانۍ عبادت باندې په امت کې الله تعالی دومره په اوچته مرتبه باندې دی چې هغه خلق چې په اخر عمر کې ام بهتر ده دا غي ساغه نه کوم خبره ده ما تاسو ته په اول کې وی چې عبادت د هر عمر خلای خو په هغه باندې څومره فضیلت الله تعالی ثابت کړی دی چې گویا کې هغه عام خلق دي او چې په ځوانۍ کې څوک عبادت شروع کړه الله په نس باندې دا خاص خلق دی رسول الله فرمایي